أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نور أتلسم سپارہ آيات نمبر 23 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لدينا مخي آياتونو کی الله تعالی استثناء وکړه چې کوم خلکو توبه او استلا د دې تهمت نه ان بده کې بعضی مسلمانان د غلط فهمه د وجنه د دې تهمت کې چې کوم دي شریکان شي نو الله تعالی مخکې دغه آیاتونه چې کوم دي نازل کړل چې الله تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم دغه آیاتونو مبارکو کې دغه خلکو استثناء شوی دا چې کوم خلکو توبه د تهمت نه وباسله نو الله تعالی فرمایي چې دا خلک معاف دي اوس دې آیات کې د هغه خلکو باره کې بیان دی چې کوم خلکو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې تهمت لګولیو او الله تعالی دغه د براءت اعلان په خپل باندې او فرمایي او دغه نو وروسته هغه ظالمان هغه خبره چې کوم دې مخه ته مشهوره کوله او خبره لې چې کوم دې شهرت ورکاو او نه منع کېدل دغه تهمت نه نو د هغه خلکو مبارک د آیاتونو نازل دي چې د دې لپاره په دنیا کې لعنت ته او په آخرت کې لعنت او دا ظاهره خبره ده چې دا مسلمانان نه دي ځکه چې مسلمانان هغه چې کله د عائشہ رضی الله عنها براءت دا الله تعالی براه راست په خپل باندې د وحی په ذریعہ باندې هغه بیان کو چې اولئک مبرؤون مما یقولون دا خلک دا غنه بری دي دا کوم منافقان چې کوم خبرې کوي د دینه دا بری ده نو الله تعالی دا غي د براءت اعلان وکړو نو بس مسلمانانو خطوبه وستله حد قذف وته ولګیدو الله تعالی معاف کړل خو چې کوم منافقین لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه رنګ دغه ملګری هغه ورستو دا تهمت چې کوم دی لګاو او دا خبره نه منل د قران نه انکار کو نو دا خو چې کوم دی بلا شک او شبهه چې کوم دی کافر دغه رنګ بعض د شیعاګانو ډلې چې هغه په عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د تهمت دغه بدکارای لا یعذ بالله قیل دي نو دغه بلا شبهه بلا شک او شبهه کافر دي شیعاګانو ډېر ډلې دي اصل شیعاګان چې کوم دي نو هغه مثال په تور هغه صرف حضرت علی رضی الله عنه لا فوقیت ورکی ابو بکر صدیق باندې صرف دومره خبره سوکي نو پدای هوته کافر نشي ویلې البته په عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تهمت لګول یا دا خبره کول چې امام مهدی سی برازیل اعوذ بالله عائشہ صدیقہ رضی الله عنها اعوذ بالله بد قبر نه روباسي او هغه تبا حد زنا چې کوم دی ورکی اعوذ بالله دا خبر سوکي دا بلا شک او شبهه چې کوم دی کافر دي ځکه د قران نه انکار دی دغه رنګ عبد الله ابن ابي ابن سلول او دغه ټول ملګری چې کوم منافقین چې د براءت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه ورستو بیا قیلو د دې خبره چې عائشہ رضی الله عنها د ګناه نسبت کو نو دا دغه مبارک د الله تعالی فرمایي چې ان الذين بشغها کسان يرمون جدي الزام لګي المحصنات په پاک دامنو باندې کو خزیه کسړي کم پاک دامن الغافلات چې هغه د خپل تهمت نه کوم دی نه خبري د سره خبروم نه عائشہ رضی الله عنها ته سره پتم نه و ډیر وخت پته روستو ته کوم دی پته ولګیدله چې ظالمان ما باندې تهمت لګولې دي نو الغافلات چې هغه خبرې د خپل تهمت نه المؤمنات او دا مؤمنان وي
نو الله تعالی فرمایي لعنو لعنت کړي شوی دی په دوی باندې فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب عظیم دی دا غټ غټ ګناهونه دي حدیث مبارک کې راځي چې دا څو غټ ګناهونه نبی علیه السلام یاد کړي دا مهلکات دا هلاکونکي دي چې دا ګناهونه څوک کوي نو دغه ګناه به دغه کس هلاکوي په هغې کې لومبنی شرک بالله دی د الله سره څوک شریک ګڼل دا ګناه به دې هلاکوي دویم بې ګناه قتل یو مسلمان قتل کول خو بې ګناه او په ګناه درې قسمه قتل دی یو دا دی چې یو سړی قتل عمد وکړي قصدن عمدن یو سړی قتل کی نو د قتل جایز دی خو زما استاد لپاره نه دا د قاضي کار دی د جج کار دی هغه فیصله کوي دا د حکومت وخت کار دی هغه به چې کوم دی دله پانسي او دله قصاص ورکړي د مقتول چې کوم وارثان دي د هغې په مطالبه باندې نو د قتل روا دی دویم چې کله یو شادي شده سړی دی یا شادي شده ښځه ده او دې بدکاري وکړله یا د بدکاري وکړله په ده باندې څلور ګواهان قیم شول نو د قتل روا دی دی به سنګسارولی شي خو دا هم د عامو خلکو کار نه دی خو عام خلک راپاسي دا خو فتنه جوړېږي لکه څنګه چې نن سبا فتنه ده یو کس مړ کي بل راپاسي د هغه نه دوه ولي هغه راپاسي د نه درې ولي فتنه روز تر ورځ زیاتېږي دا خو په دې په ځای باندې حکومت دا کار کولی نو بس یو کس په قصاصي او سلو کالو پورې بیا چا د قتل چې کوم دی دغه نه وکړي نیت په چا نه وکړی د قتل او دریم چې یو سړی مرتد شو مسلمان دی علیاذ بالله دی کافر شو مرتد شو اسلام یې پرېښود دله به 3 ورځې مهلت ورکړي علما به راولي د شکوک شبهات به ختم کړي خو بیا دې واپس اسلام ته رانغی د ده قتل جایز دی نو دا 3 قسمه قتل دا جایز دی د دې نه علاوه نور قسمونه د قتلونو چې کوم دي دا ناجایزه دي نو د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې دا بې ګناه قتل یعنی یو کس د درې وجو نه علاوه په بله وجه باندې قتل کول مسلمان دا مهلک دی یعنی دا ګناه انسان هلاکي بل سود خور څوک چې سود خوري څوک چې سود اخلي څوک چې د سود په معامله کې ګواه جوړېږي څوک چې په لیکونکي کاتب جوړېږي په دې ټولو باندې د الله تعالی لعنت راولي نو سود انسان هلاکي او بل د یتیم مال خوراک او دغه رنګې بل په جنګ کې تیښته او بل په پاک دامن سړي یا پاک دامنه ښځه باندې تهمت لګول دا اووه قسمه ګناهونه داسې دي چې دا انسان همیشه دپاره چې کوم دی هلاکي نبي علیه السلام فرمایي د دې نه ځان وساتئ نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې په یو پاک دامنه ښځه یو پاک دامن سړي باندې به تهمت نه لګوئ او که تهمت دې ولګو او بیا دې هغه ثابت نه کو دنیا کې به ثابتی او دنیا کې دې ثابت نه کو آخرت کې بیا الله تعالی ته ثابت سما ویلو چې به روضة الخبال د جهنمیانو چې کوم وینې زوي دي هغې کې به دې راټینګ کړي ورته به وي تا به مسلمان ښځه یا مسلمان سړي پاک دامن باندې تهمت لګوللی ګواهان 4 راوله یو ته 3 ځان سره نور راوله او که دا نشي راوستلی نو د غنمو 2 دانو له غوټه ورکړه نو نن دې ګواهان راوستی شي نه د غنمو 2 دانو له غوټه ورکولی شي نو همیش دپاره به جهنم کې دی پاتې کېږي د دې وجې نه ډېر احتیاط کول دا ژبه نه دا ډېر خطرناک څیز دی ډېر خطرناک د دې وجې نه د دې ډېر زیات حفاظت کول بعضې وخت کې انسان خبره وکړي معمولي خبره یې وګڼي دی به کفر ته ورسي یا ته پته هم نه ما ته کفر خبره کړې د دې وجې نه علماوو د ژبو ډېر زیات حفاظت کوي دلته الله تعالی فرمایي ان الذين بجگها کسان يرمون چې دی الزام لګي المحصنات په پاک دامنو ښځو باندې الغافلات دي چې هغه بې خبره وي د خپل تهمت نه المؤمنات او دا مؤمنات وي نو لعنو لعنت کړی شوي دي په هغه کسانو باندې چې تهمت لګول دي فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ولهم د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دردناک دی نو هر څوک ته مراد دی هر مسلمان ښځه باندې چې تهمت ولګو هر مسلمان سړي باندې چې تهمت ولګو دا وعید دغه ټولو دپاره دی یوم تشهدو په کومه ورځ تشهدو چې به ګواه شي علیهم په دوی باندې السنتهم ژبې د دوی و ایدیهم او لاسونه د دوی و ارجلهم او خپې د دوی بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی کول دي چې څه کول په دنیا کې نو که په ورځ د قیامت باندې دا ژبه لومبې خو دا دروغ ویلی نشي او که بالفرض دا دروغ وي
په دې ژبه به ورله مخر ولګي الله تعالی به د ده اندامونو ته وایي چې په کم کم اندام باندې د کم کم ګناه کړی دی هغه اندام له به الله د گویای طاقت ورکړي او هغه به د الله تعالی په دربار کې ګواهي کوي چې الله ته به ما دا ګناه کړی دی ته به ما دا ګناه کړی دی ته به ما دا ګناه کړی چې ژبه خلاص شي د اندامونو ته به وایي چې اندامونو ما خو دا دروغ ستاسو دپاره وی نو تاسو ولې په خپل ځان باندې ګواهي وکړه وي اندامونه به ورته وایي چې ای ژبې مونږ له هغې ذات طاقت راکړی او د هغې ذات مخکې مونږ دروغ نه شو نو هر اندام به انسان باندې بیا ګواه وي یوم تشهد په کومه ورځ باندې به چې ګواهي کوي علیهم په دوی باندې السنتهم ژبې د دوی و ایدیهم او لاسونه د دوی و ارجلهم او خپې د دوی بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی کول په دنیا کې یومئذ په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي دوی ته الله تعالی دینهم د دوی هغه بدله الحق په حق باندې ويعلمون دوی پوهیږي چې ان الله بشک الله تعالی هو الحق مغه حق دی المبین او بیان کوونکی دی الخبیثات پلیت خزی للخبیثین د پلیت سړو د پاره مناسب دي ولخبیثون او پلیتان سړی للخبیثات د پلیتانو خزو د پاره مناسب دي پلیتان سړی د دې په مزاج کې بلیدي پرته ده د دې په طبیعت کې بلیدي پرته ده نو دک شان دی د دې چې کومې بیبیانې دي نو د هغې په طبیعت کې بلیدي موږ پښتانه وایو پرشتې ګرځي جوړ په جوړ باندې ګوري نو په پلیت طبیعت والا هغه ته پلیت طبیعت والا ښځه میلاویږي او پلیت طبیعت والا ښځې ته پلیت طبیعت والا سړی میلاویږي یعنې دا دواړه د یو بل مناسب دي یو بل د دې میلان کیږي یو بل د دې شوق پیدا کیږي والطیبات او پاکانی ښځې للطیبین د پاک دامن سړو دپاره مناسب دي والطیبون او پاک دامن سړي للطیبات د پاک دامنو ښځو دپاره مناسب دي اشاره پکې دی ته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې زه داسې نه کوم چې څنګه ته پاکې په ټول کائنات کې مې ته ټولو نه پاک پیدا کړې نو دکه شان په بیبیانو کې مې د ټولو نه پاکې ستا بیبیانې پیدا کړي د پیغمبر بیبي دا فاسق کافره کېدلی شي د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام بیبیانې دا دواړه کافرې وي خو دا بدکارې نه وي د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما بغت امرأة نبی قط چې د یو پیغمبر بیبي چېرته بدکاره نه ده تېره شوې ځکه د پیغمبر تربیت الله تعالی براه راست کي او چې کله د هغه تربیت براه راست الله تعالی کوي نو د هغه په لمن باندې بیا دا هم نه پرېږدي ځکه چې د دې نه خلکو نفرت پیدا کېږي د دغې پلیت کار نه نو چې نفرت پیدا کېږي د بیبي د وجې بیا د پیغمبر نه هم نفرت پیدا کېږي د دې وجې نه الله تعالی د پیغمبر بیبیانې پاکې پیدا کړي دا کو کافره کېدلی شي د پیغمبر بیبي خو بدکاره نشي کېدلی د دې وجې نه نبي علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې پلیتان سړي دا د پلیتانو ښځو دپاره پلیتانې ښځې دا د پلیتانو سړو دپاره پاک دامن سړي یعنې پاکان سړي دا د پاکانو ښځو دپاره نو څنګه چې ته پاکې نو ستا بیبیانې هم پاکي په ټول کائنات کې مې ته پاک پیدا کړی نو په کائنات په بیبیانو کې مې د ټولو نه پاکې چې کوم دی ستا بیبیانې او بیا به کومې بیبي چې تهمت لګېدلی دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها دا خو په ټولو کې چې کوم دی افضله ده د دې وجې نه عایشه رضی الله عنها فرمایي ما ته په څو خبرو په خپل ځان باندې فخر دی یعنې زه تحدیث بالنعمت بیانوم یعنې دا نعمت زه بیانوم عایشه رضی الله عنها فرمایي هغه یوه دا چې عایشه بیبي فرمایي چې نبی علیه السلام د یوې د څه ته وي د کونوارۍ ته څه وي باکره یعنی یوې باکرې بیبي سره نبی علیه السلام نکاح نه ده کړی سوا زمانه چې مخکې نه واده شي په ړومبي ځل نکاح د سره د عایشې رضی الله عنها خصوصیت او فرمایي چې نبی علیه السلام زما په غیږ کې چې کوم دی دفن زما په غیږ کې د نبی علیه السلام ساه مبارکه وتې ده او زما او د نبی علیه السلام اخیری توکاڼې هم الله تعالی چې کوم دی یو ځای کړي عایشه بیبي په غیږ کې نبی علیه السلام پروت دی او مرض الوفات دی یعنی په دغه مرض کې نبی علیه السلام وفات کېږي او عبدالرحمن رضی الله عنه راغی د حضرت عایشه ابی ورور لسره مسواک نو نبی علیه السلام ورته وکتل نو عایشه بیبي فرمایي چې ما نبی علیه السلام دی چې د الله پیغمبر مسواک ته مړه کېږي
وي ما ته وی چې او سر مبارک یې وخوځو وي ما هغه مسواک راواغستو هغه مې ولا پر خپل خوله مبارکه کې پوس کو او بیا مې نبی علیه السلام لورکو نبی علیه السلام په خپل خوله مبارکه کې اومګو زما د خولې غ دکانې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه ته لاړې نبی علیه السلام وي داسې په شوق باندې مسواک وکړو چې په ټول عمر کې دک شاندې په شوق سره مسواک چې تنه وکړ ډېر په شوق سره مسواک اومګو وي بیا هغه مسواک مال راکو هغه مسواک بیا ما وکړو د نبی علیه السلام هغه دکانې مبارکه زما خېټه ته لاړې وي زموږ د دوړو دکانې یو ځای شي او بیا نبی علیه السلام زما په کوټه کې د عائشه به کوټه کې نبی علیه السلام دفن دي ودا خصوصیت ماته چې کوم نه حاصل او دا خصوصیت راته حاصل لې چې زه د نبی علیه السلام د غار د یار غار چې د نبی علیه السلام سره په غار سور کې او بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم د شپه تیرا کړله زه د هغه یار لوري یم او بل دا چې ماته دا خصوصیت حاصل لې چې نبی علیه السلام به زما سره په یو صادر کې او په دې حالت کې په نبی علیه السلام وحی نازلې دا خصوصیت راته بل زنانه ته نه دی حاصل د نبی علیه السلام په بیبیانو او دا خصوصیت راته حاصل لې چې دا یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګید نو دا هغه پاکي هغه ماشوم بچي بیان کړي و هغه ماشوم بچي پروت زنګو کې او یوسف علیه السلام ته اشاره وکړه هغه چې را پاسه هغه وی کو دو مخ نه شلیدلی نو بیا یوسف علیه السلام ګناګاری کو یوسف علیه السلام کمیس د شان شلیدلی یا زلیخا به ګناګاری اجو کو د یوسف علیه السلام کمیس د شان شلیدلی نو داسې گواهی ولا ورکړه نو عائشه به فرمایي او بیا چې کله یوسف علیه السلام داسې غلا تقسیمول وی کنه نو یو کس راغی بوجه یا لوخه ورسره ودرت په غاڼه کې یوسف علیه السلام لږ کله راورسېدو کاتو نو دا ولا بوجه یا لوخه ډکو هغه شرط تکي خود بیا لړن کې ودرت نو بیا یوسف علیه السلام لږ کله راورسېدو تعالی مې په غلا در نه کړل دا کس ور دی کو تاسو پیژندن نو ماته به د خپل بادشاہ تاج په سر کې نو بیا ولا غلا ورکړه نو پدری مې بیا کس لړو لړن کې ودرت چې بیا یوسف علیه السلام لا راورسېد کنه یوسف علیه السلام د الله بنده دو بیلې مې غلا در کړدا خو د نور خلک حق دی ته بیا ولې غلا غواړې وی دور ته بیا وی کو تاسو پیژندم د خپل بادشاہ تاج براته په سر کې نو دې ځان سره کمرې ته دن نه کوتي سو کې ورته ویزاغه ماشوم چې ما ستا پاکي بیان کړي وی دې ډېر زیات خوشاله شو تخپې ته خایف ول ورکړ الله تعالی د بار نه وخیره ولېګل چې ای یوسف علیه السلام ته ګوره بنده وی او بنده ستا پاکي بیان کړ ته څومره خوشاله شوي او څومره تخپې ته خایف ته ول ورکړ نو زه الله یم نو چې زما څوک پاکي بیان کی زه ورله سوار کوم نو وی چې د یوسف علیه السلام پاکي دا ماشوم بچي بیان کړي و او چې کله په دغه باندې تهمت ولګید په حضرت مریم بیبي باندې نو د هغې پاکي حضرت عیسی علیه السلام بیان کړی و او چې کله په حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمت ولګید نو د هغه پاکي الله تعالی په خپله باندې بیان کړه نو عایشه بیبي فرمایي چې دا خصوصیت نور زنانو ته نه دی حاصل چې زما په باره کې الله تعالی آیاتونه نازل کړي دي او زما دا خیال کې نو عایشه رضی الله عنها فرمایي زما خیال کې دا نه چې زما پاکي به الله تعالی بیاني خو نبی اسلام به خوب ویني په خوب کې به ورته راشي اوس دا به تخمات نه و چې الله تعالی په قرآن کې زما په باره کې آیاتونه نازلي او تر قیامته پورې به دا مسلمانان ولي نو دا آیاتونه زما په باره کې الله تعالی نازل کړي دا خصوصیت هم ماته حاصل دي ای ما سره الله تعالی د رزق کریم وعده کړل د ښکلی رزق د عزتمن رزق وعده الله ما سره کړی دا دا ټول خصوصیت په دې ټولو زنانو کې او خاص کر د نبی علیه السلام بیبیانو کې ما ته حاصل دي بل چاته نه دي حاصل ځکه فرمایي دلته کې چې الخبیثات پلیتان ښځې للخبیثین د پلیتانو سړو دپاره مناسب دي والخبیثون او پلیتان سړي للخبیثات د پلیتانو ښځو دپاره مناسب دي والطیبات او پاکانې ښځې للطیبین د پاکانو سړو دپاره مناسب دي یعنې څنګه نبی علیه السلام پاک ته دقه شان عایشه بیبي پاکه ده والطیبون او پاکان سړي للطیبات د پاکانو ښځو دپاره مناسب دي دغه دا خبر عمره اوسي چې یو سړی وي چې زما بیبي دې پاکه شي نو دې په خپله ځان پاک کړي دې پردو زنانو طرف ته نظرونه نه اوچتي دې د پردو زنانو عزتونه نه لوټ کړي نو د عزت هم الله تعالی محفوظ ساتي دې طرف ته هم اشاره کېږي چې ته ځان پاک کړې الله به دله بیبي هم پاکه ساتي او چې تا ځان په خپله باندې برباد کو او ځان دې پلیت کو نو بیبي به دله هم پلیته میلاویږي پاکه بیبي ته بیا نه میلاویږي والطیبون او پاکان سړي للطیبات د پاکانو ښځو دپاره مناسب دي اولئک هم دا کسان مبرؤون دوی بری دي مما د هغه څه نه
یقولون چې دوی وی یعنې دا منافقان وي. عایشه بیبي د دې خبرو نه بری ده. دا کم خبر چې منافقان کی لهم د دوی دپاره یعنې د عایشې ابۍ دپاره مغفرت دی. خو قرآن مجید عامه خبره ذکر کړي. آیتونه د عایشې ابۍ باره کې نازل شوي دي. خدای سره خاص نه دي. د ټولو خلکو په باره کې چې کوم خلک پاک دي او په دې باندې خلک تهمت پې لګوي او دی د خپل تهمت نه سره خبر هم نه دي او دی په خپله پاک دي، نو لهم د دوی دپاره مغفرت دی ورزق کریم او عزتمن رزق دی. بس ان الذين بشکها کسان یرمونا چې دوی الزام لګي المحصنات په محصناتو یعنې پاکانو ښځو باندې الغافلات چې دی بې خبره وي د خپل الزام نه المؤمنات د مؤمنات وي لعنو لعنت کړي شوي دي په دوی باندې په دې خلکو باندې څوک چې تهمت لګي په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ولهم د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دردناک دی. یوم تشهد په کومه ورځ باندې تشهد بچ گواهی ورګي علیهم په دوی باندې السنتهم جبې د دوی و ایدیهم او لاسونه د دوی و ارجلهم او خپې د دوی بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی کول په دنیا کې یومئذ په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پورا به ورګي دوی ته الله تعالی دینهم د دوی هغه بدله الحق په حق سره ویعلمون دوی پوهیږي چې ان الله بېشک الله تعالی هو الحق هغه حق دی المبین او بیان کوونکی دی. الخبیثات پاک دامن الخبیثات پلیدان ښځې للخبیثین د پلیدانو سړو دپاره مناسب دي والخبیثون او پلیدان سړي للخبیثات د پلیدانو ښځو دپاره مناسب دي والطیبات پاکانې ښځې للطیبین د پاکانو سړو دپاره مناسب دي والطیبون پاکان سړي للطیبات د پاکانو ښځو دپاره مناسب دي. اولئک هم دا خلق مبرؤون دي بری دي مما د هغه څه نه یقولون چې دا منافقان وایي لهم د دوی دپاره مغفرت دی ورزق او رزق دی کریم عزتمن. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم. دعا وکړئ زموږ یو مریض دی هغه ته پکې دعا وکړئ چې خدای پاک ورته کامل صحت کامله عاجله مستمر وکړي. الہ العالمین څومره بیماران هسپتالونو کې دي کورونو کې د ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړي خدای پاک. الہ العالمین د قرآن مجید په دې دغه برکات او ثمرات مونږ ټول ته رانصیب کړي خدای پاک. په دې د عمل کولو توفیق او طاقت مونږ له راکړي خدای پاک. الہ العالمین زموږ د ملک امن راولي خدای پاک. الہ العالمین د دې د هر خښتې او د هر ځای چې کوم دی حفاظت وکړي. الہ العالمین زموږ د بیمار د خدای پاک شفا کامله عاجله مستعمره ورته ورکړي. خدای ټولو بیمارانو د شفا کامله عاجله مستعمره ورکړي. خاتمې زموږ ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځان قدم مزر په صدق سره په جبه دا کلمه چاري لا اله الا الله صلی الله